ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو زوی عبدالرحمن بیا وروسته ډیر کامل او کلک مسلمان شو. غزوه بدر کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو د طرفه جنگیدو او د زوی چې عبدالرحمن هغه د کافرانو د طرفه جنگیدو. لا مسلمان شوی نو بیا خو کلک مسلمان شو. وروسته چې کله جنگ شروع کېده دا عبدالرحمن روته او आवाज یې وکړ پلار ته بابا زما مقابله لروزه کنه. ابو بکر صدیق د نبی علیہ السلام ملګری و. نبی علیہ السلام نے اجازت وغوښته د الله پیغمبر ورشم ستا د دشمن سره زما زوی نن په سب کې ولاړ دی ستا په محبت کې ته زه دا سر قلم کم. رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورنه کویل نه. غزوه بدر ختم شو بیا یو ورځ په کور کې ناستو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخې ته زوی عبدالرحمن ناستو او ډیر زیات محبت یې کو د پلار سره. عبدالرحمن د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره ډیر زیات محبت کو پلار یو. نو یو ځای ناستو ورته وی بابا وی غزوه بدر کې چې کله جنگ شروع شو نو وی ډیر وخت زما د غشي او د تورې لاندې رالی زما د لاس لاندې رالی خو ما به زر لاس روسته که ما وی چې پلار مې دی او ډیره مینه مې وه در سره ګینې که غوښتلې مې نو ته ما هغه ځای کې وجلی شو خو ما ونه وجلې ما وی چې زما پلار دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته یو ډیره عجیبه کلمه ووی ورته وی بچی تا خو ما ته صبر وکړه او ته زما د محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمن په سب کې داغه په مقابله کې ولاړ وي په الله مې دې قسمی که ته زما مخې ته راغلی وې ما ستا سر قلم کو. ما ته وجلې د نبی علیہ السلام په محبت کې دا نه چې بچی تا سره زما مینه نشته ډیر د زړه محبت مې دې در سره او بچی سره به د چا مینه ني چې پلار یې د بچی سره به یې ولې مینه ني ډیره مینه او محبت مې در سره خو چې ته د نبی علیہ السلام د دشمن په سب کې ودرېدې او د نبی علیہ السلام حکم دا چې په دغه سب کې څومره خلک ولاړ دي د هغې خلاف جهاد وکې او جنګ وکې نو ما ته که ته د تورې لاندې راغلی وې ما پکې بیا دا نه کته چې ته زما بچی یې خو چې د نبی علیہ السلام د دشمن په سب کې ولاړ وې ما ستا نه سر قلم کو. دې ته محبت ویلی شي من والده و ولده د خپل پلار نه زیات محبت د نبی علیہ السلام سره او د خپل بچی نه زیات محبت د نبی علیہ السلام سره.